بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النفقات. مخکې د نکاح د طلاق مباحث ذکر کړه، اوس د نفقاتو مباحث ذکر کوي، ځکه چې په دې کې یو قسمه نفقه د منکوحې ده، نو د نکاح سره دغه مناسبت او ځکه د نکاح نه پس ذکر کوي. همدغه شان نفقه د مطلقې ده، دغه شان نفقه د ذوی الارحامو ده. نفقه لغت کې ویل کېږي ما ينفقه الانسان على عياله، انسان چې په خپل اهل او عیال باندې کوم خرچه کوي هغه ته نفقه ویل کېږي. او شرعاً بحر الرائق کې دي چې الاضرار على شيء بما فيه بقاؤه، زیادت کول په یو شی باندې په داسې شي سره چې هغه کې دغه بقاوي. په جوهره کې ول تعریف کړی دی، هي عبارة ان استحقاق النفقه بنسب او سبب. دا خو آسان دی، شمی کی انتہائی مزیدار تعریف دی. هي شرعا الطعام والکسوة والسکنہ، کم چې پیپل پټي والا نارا ده، روٹی کپڑا مکان دا نفقه ده. عرف کې صرف طعام ته نفقه ویلې کیږي. خجی دا نفقات چې دي، نفقه دا د نفوق نه مشتق ده. نفوق حلاکت ته ویل کېږي، نفقت الدابة نفوقا حلاکت. او نفقه چې ده کنه، نفقه دا هم خرج شي، حلاک شي. لاندې د زمخشري قول نقل کړی دی چې ان كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب. هر غشی چې دا غي فا کلمه نون وی، نه عین کلمه فا وی، نه فا، نو د خروج او د ذهاب په معنا باندې دلالت کوي. لکه نفقه کې ملک نه خوراک سکا کوزي، خزي ته ورزي، یا دغه شان اولاد وغیرہ ته. او نفرا تیخته، نفخه پوک چې سړی وي نو خلی نه وزي، نفسه ساوزي، نفا نفدا. وجه تسميتها أن بها هلاك المال ورواج الحال. علامه بیزاوی رحمه الله هم دا ينفقون دلاندې تقریبا هم دا قاعده ذکر کړی ده. نو فرمای وانفق الشيء وانفده اخواني ولو استقريت الالفاظ وجدت كل ما يوافقه في الفاء والعين. تب عمومي هر لفظ چې هغه زبیب ولګي کرام سفرید، وجدت تب عمومي كل ما هرغ لفظ چې د دې نفقه سره موافق وي فاء او عین کې، یعنی فاء کلمه نون وی، عین کلمه فا وی، نو دالا على معنى الذهاب والخروج تحت قوله تعالى ينفقون. خجی مخکې راځي په دې باب کې 15 مباحث دي. اول نمبر وصف شرعي راته بیانوي النفقه واجبه للزوجه على زوجها مسلمه كانت او کافره. نفقه د ښځې دپاره په خاوند واجبه ده، ښځه که مسلمانه وي که کافره وي، یعنی که کتابیه وي. او بیا زموږ د احنافو په نسبت باندې سبب د نفقې چې دی هغه احتباس دی. دا قانون دی چې څوک د چا په حق مقصوده کې بند وي نو په هغه به نفقه واجبوي. لکه دا قاضي دی، دا سرکاري نوکران دي، د عوامو په حق مقصوده کې بند دي، نو د عوامو د پیسو نه خزانې نه هغو ته تنخواه میلاویږي. برحال زموږ د حنابو په نسبت باندې سبب وجوب بدایي والا هم دا ذکر کړی دی. ولأن النفقة جزاء الاحتباس، دا جزاء د احتباس ته. وكل من كان محبوسا ثابت لیکلی دا، هر هغه څوک چې گیر وي بحق مقصود لغیره، د بل په مقصود کې، په حق مقصوده کې، نو كانت نفقته علیه. خزم د خاوند په حق مقصوده چې هغه وته د پنیکای صحیح کې هغه کې گیر نو خاوند باندې به نفقه واجب دی. عقلی وجد قرآن او حدیث د دې د دلایل نډک دي. لينفق ذو ساعة من ساعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نبی علیہ السلام فرمائی وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مخکې راځئ. حجی اصل کې سبب د نفقې درې شیانې دي. علامه شامی فرمایي یو زوجیت دی، یو قرابت دی، یو ملک دی. ونفقة الغیر تجب على الغیر باسباب ثلاثه زوجیت وقرابت وملک. د زوجیت والا مسله شروع ده او د قرابت والا راته ورپسې بیانوي او اخیره کې به د ملک بیان وکړي. النفقة انواع اربعه. د نفقې څلور انواع دي. دای تحلیل کړی د سپړدلې دي نو څو جوړیږي نو څلور. یو نفقه د زوجاتو ده، ونفقة الاقارب، ونفقة الرقیق، ونفقة البهائم والجمادات. بدائی جلد نمبر 107 صفحه کې مخکې راځي. ښځې د باره نفقه به خاوند واجبه ده. شرایط دی ورله هغې کې یو شرط دار اذا سلمت نفسها فی منزله، چې ښځه د خاوند منزل ته ځان وسپاري فعليه نفقتها وکسوتها وسکناها. الاصل هدای کې لیکلي ان النفقه جزاء الاحتباس، نو خاوند ته به ځان محتبسه کوي ګیرۍ هله. د ښځې د نفقې د باره څلور شرایط، 15 شرایط علماو ذکر کړي دي. نکاح به صحیحه وي، نکاح فاسده کې نفقه نه واجبه. نکاح صحیحه کې به دخول وغیره شوي وي، دخول وغیره باندې به قدرت ورکړي. او دریم نمبر ښځه به د جماع قابله وي. او څلورم نمبر د ښځې د طرفه به څه مانع نه موجود. او پنځم نمبر کچری څه تفریقه راغلی وي او ښځه عدت تیری، د تفریقه به د ښځې د طرفه نه راغلي. رسو راته دا مسلې خپله بیانوي. دا 15 شرایط کې نو هله به ښځې دپاره نفقه وي. علامه شامی لیکلي دي بلکې بره متن کې دي چې 11 قسمه ښځو لپاره نفقه نشته دی. خپله به راله لږې لږې بیا راځي نو وایو لا نفقته ل11 یو مرتدی دپاره دا به راله راشي. او بله ومقبلة ابنه، خپل زوی د خاوند زوی چې دی دا شهوت سره ښکل کي. دوه ومعتدة موت، ومعتدة موت د مرګ معتده وي، خاوند وفات شوی، متوفى عنها زوجها ته نفقه نه ملاویږي. ومنکوحة فاسدا وعدته، نکاح فاسد وي یا د نکاح فاسد په عدت کې وي. څو شو؟ 3. وامة لم تبوأ، هغه ښځه چې هغې خاوند سره وینځه چې خاوند سره شپه نه تېرې را بشراله، د دې نفقه علی چې مولا یې خاوند ته خاوند سره شپې ته پریښي. 4 شو که نه. 5 وصغیرة لا توطأ، داسې ماشومه چې وتې ورسره نه کېږي. مخکې شرایطو کې ویل قابل جماع به وي. 5 نمبر وخارجة من بیته بغیر حق وهي الناشزه، دې ناشزه ویلې کېږي. 6 ومحبوسة ولو ظلما، قید شوي دا به مراله راشي. او 8 نمبر ومریضه، هغه مریضه صحیح رایده ده لم تضف، چې لا خاوند کور ته نه تلي، رخصتي نه شوي. او که خاوند کور ته رخصتي شوي وي مریض شي نو به نفقه. څو شو؟ 8 شو که نه. او بله مغصوبه ده کرهن، په زور چا غصب کړي. او 9 که نه. 10 شوس حج کوونکي اگر که نفلی حج وي خدا له چې خاوند ورسره نه وي، اگر که محرم ورسره وي به هم ځکه احتباس فوت کېږي. دا 11 شو، لکه یو ډبل وشمارلو. دا 11 زنانه دي. جلد نمبر 5 285 صفحې نه لیکلي دي. پسې ورځې بله 11-12 صفحو کې مجموعه ده دغه. وګورئ النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكنها. الأصل أن النفقة جزاء الاحتباس. اصول هدايه کې وایي. نو تر اوسه لکه
درې بیان وشو خدام منول وسپیشرین بیان شو نفقه واجب ده شرط بیان شو دعا تفسیر د نفقین بیان شو نفقتها وكسوتها وسكنها نفقه معنی طعام لغه عرفي معنی او کسوه وسكنها څلورم نمبر مقدار خزي نفقه په خاون واجب ده خو څومره نفقه به خاون په خزمانی کوي نو یو تبر ذلك بحالهما دوړو حال ته وګورو دوړو حال ته معنا کچري دوړه مالدار او د مالدارو نفقه به پکې خرچه به پکې کدوړه غریبانو نفقه المعسرات بوي او که خزا مالدار او خاون غریبو فلها فوق نفقه المعسرات نو د غریبانو نه به خرچه پکې او که بلکسو خاون مالدار دی خزا غریبه نو کم د مالدارو خزو نفقه به پکې لنډه دادا چې دواړه مالدار د مالدارو نفقه دواړه غریبانان د غریبانانو نفقه او خزه مالدار خاون غریب خاون مالدار خزه غریب نه به د متوسط خلکو خرچه بکین او که یو سړی د عزت مالدار او یا خزه د عزت مالدار نه نو د متوسط خرچه به بکې کا مخکې راځي پنځم عنوان متى تستحق الزوجة النفقة ومتى لا تستحق کم صورت کې غزه د نفقه مستحقه جوړیږي کم صورت کې نه نو دی عنوان کې راته تقریبا 9 مسلې بیانې بلکې ډېرې دي یولس مسلې راته بیانې وکښې وته اوله کچري خزي خاون ته ویل اول به مہر راکې علاوه بموتی کې یعنی د وتی نزان منکو د مہر د مطالبه په وجه نو دو صورت دي کا مہر معجل نو دی صورت کی غلطی د سړي د مہر نه ور کوي خزه په حق ده نفقه د خزه واجب ده یو او کچره مہر معجل نیټدارو نو به د طرفینو بنز باندې حق نشته چې ځان منه کی کزان منه کی ناشزه ده نفقه ختمه لنډه ده دي چې خزه کله نه فرمانه جوړیدل نفقه به ختميږي لکه مبيعه چې بای اشارول شي کچري سمن معجل وي تاسو ذهن کې وای کنه او که معجل وي حوز د مبين شي کوله دلته طرفین وي چې کله مہر معجل نو خزه حبس د بوزاین شي کوله امام یوسف رحم الله وی منع بهم کوله شي دا صورت ال دي چې دخول مخول نه شوي کچري یو پیر دخول وشو بهم دو صورت دي کله دخول پر رضا باندې وشو نو به رسوبین راي د دوباره کزان منکی ناشزاده نفقه ختمي امام سے وینا مہر د بارک یو بیره مہر معجل کی کيو بر دخول وم شو دي شي بهم ځان منع کولې شي دا د بې بشانه د چې مبيو بیره مشتری تاواله شو لپاره معجل کم نو دوباره دې نشي لري کول اخیستله دلته دا حکم نه دی دوباره ځان منع کولې شي تاسو پیږئ ها کچری او د صاحبانو بنسبان چې یو بر دخول وشو د شوله لکه مبيو مشتری د وس پارل شوله حبس مبس ختم نو که حبس کوي ناشزه وي نفقه به ختميږي تاسو خبره پیږئ خدا الله چې دا نکاح دا دخول پر رضا باندې شوی وي که بزور باندې دخول وکي یا مشوم وي یا لیونی وي ټول اتفاق دی اگر چې دخول وشي به هم حبس چره حق د حبس تا ختميږي د خزینه ناشزه بني حسابيږي نفقه به بار بار لازم وي اگر کزان منه کی مخ راځي فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة زګدل تمنا بحق دا اصل اصول هدايه کې ان فوت الاحتباس اذا كان من قبل الزوج تستحق النفقة والا فلا که حق احتباس دا خاوند نقصان بوجو به بغد نفقي مستحقي وسرزا وان شزت فلا نفقه لها حتى تعود الى منزله کچری خزن نشزت معنا خروجها من بيته بغير اذنه بغير حق
د کور وزي بغیر د اجازت او ناحق کار د پاره نو بس دا ناشزه ده نفقه بول نوی کله وی حتی تعود الى منزله چې کله د کور ته واپس راشي تاسو بیږي ومغه ماده 23 نمبر ماده ور سره لګي اذا زال المانع عاد الممنوع مانع موجود نشوز نفقه منع نه چې معنی لري شو واپس را نفقه به واپس راځي یا بکور کې دا خو خاون ځان ته نه بریږي او څوزرم نشته یعنی جما باندې قدرت نه ور کوي او خاون هم د سي د اوس د چې بزوري وته کول هم نشي نو په دغه صورت کې مناشزاده خط درېمه مسله کچري خزه ماشومه وا دومره ماشومه وا چې وته وسره نه کېدله نه به نفقه نشته موږ وخت ویل یول سوزنانه وکي چې هغه ته نفقه نشته کې ماشومه وا وان كانت صغيره لا يستمع بها فلا نفقه لها وان سلمت اليه نفسها اگر کور ته ورغلی لان الامتناع لمعنى فيها خزب وجد وقت مقيده ولا كان فوت الاحتباس سره اذا كان من قبل زوج تستحق النفقه والا فلا كذا خزي تربين الاصل ان الاحتباس الموجب ما يكون وسيله الى المقصود مستحق بالنکاح احتباس هغه احتباس چې کوم نفقه واجبې ده هغه د چې کوم مقصود ته رسیدون کې وي کوم مقصود چې واجب دی هغه حاصلېږي نو ماشوم نه هونه حاصلېږي وته مخکې راځي څلورمه مسله په دې عنوان کې کچري خاون ماشوم دی خزه برابر ده نه به نقصان چې دی قاعده ویلي دا به په خاون کې دی فوت احتباس لمعنن فی الزوج نه دی لہذا نفقه برقرار وي پیږي هغه غریب معنی دغه کار ول بما باندې درته سپارل او ما سپارل دي وان كان زوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله لأن العجز جاء من قبله سليد طرف راغله دي خجين بنځمه مسله نفقه د معتدد الطلاق والوفات را بیانې کله چې وسله کزله طلاق ورکی نظمنګ د حنابه بنس باندې داغه د پاره د عدت په دوران کې نفقه او سکنا دواړه شته کپڑے وغیرہ او دغه طلاق کرجی او کباین وی او دا خزه که حامله وی که غیر حامله وی خو شرط ولدا دی چې د خاون په کور کې عدت تیریږي که بغیر د عذر د خاون کور پریدي به ناشزه ده به خو نفقه نشته او د نکاح صحیحین عدت تیریدام د محکم ویلیو کله چې نکاح فاسده کې عدت تیری دغه نفقه نه وي همدغه شان حرب وی او کوین زینو تبوی صورت به کې موجود وی الله نفقه واجب ده امام شافعی رحمه الله فرمای طلاق بین چې کوم خزې ته ملاو شوی هغه ته نفقه نشته ها که حامله وي به ټیک ده او د بار دلیل تاسو ټول د بغیر روایت یاد وي د فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها طلقني زوجي ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه بخاری نے علاوه پورا جماعت روایت نقل کړي دي تاسو رسي موږ د بار د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اگر روایت دلیل لا ندعو کتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت پتن لگی دروغ وی کرشتے وی دا مرسل جنو روایتوں کی ابے اور بسی فرمائی سمعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنة وحدیث فاطمہ لا يجوز الاحتجاج به من وجوه یو دا خبر روایت چې ده کنه خبر روایت دا چې کله نقل شینو د دې پنځه صورت او سامي کی ذکر کړي باقي کیو صورت دا ده سلب وته چې نقل شي بل اتفاق په سلف رد وکي نه کی عمدہ مثال ذکر کړي دته به منکر ویلې کیږي قابل دلیل نه ده عمر رضی الله رد وکټول صحابه په چوپ شونو د اجماعي سکوتی پیراله دا خبره خطا ده دي
او نوري وجین دي کبار صحابه چو انکار بدی معنی کړو لکه عمر رضی الله عنه عبد الله بن مسعود زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ حضرت عائشہ حتى قالت لفاطمه فيما رواه البخاري الا تتق الله عائشہ رضی الله ورته الله نه دیږي ایو روایت کې وته وی لا خیر لك فيه او دا خبر یا غچاته کیږي چې څوک ناروا خبره وکي ناروا بدعت وکي امام شافعي چې دا حدیث روایت وکړو نو حدث الشعبي عنها بهذا الحديث اخذ الاسود بن يزيد كان يموت رواق سلو بروايه چولو ويلك اتحدث بمثل هذا دا سی روایت بیانې بل دا چې د حدیث کې استراب دی انه طلقها البتة وهو غائب دسي الفاظ دي وجاء مات عنها وجاء حين قتل زوجها وجاء طلقها ابو عمرو بن حفص وجاء طلق ابو حفص بن المغيرة نو ګڼ استرابات بکی دی قابل استدلال نه دی راځي والله برحال پنځمه مسله دا شولا چې خزه ته طلاق رجی ملو شوی کې باین وی د عدت په دوران کې نفقه او سکنا دواړه وی شپږمه مسله متوفى عنها زوجها که عدت تیری د دې نفقه په خاون نشته خاون خو وفات شوی دی تاسو پیږی کنه اچھا دا یو خبره پاتې شوی و د فاطمه بنت قیس مبارک لازین خلق دام وی چې زمان دراز و ان شذیب حکم کې وازه دغه مسله وا برحال متوفى عنها زوجها د برابه نفقه خاون باندې نوی وجه صدا مولوی چې مونږ ویلو د نفقې سبب زمونږ د حناف په نسبت دی احتباس دی چې څوک د چا په حق مقصوده کې بنوي پاغه به نفقه واجبې دل تخزه د خاون په حق مقصوده کې بنده نه ده بلکې د شریعت په حق مقصوده کې د شریعت په حق کې بنده ده یعنی عدت د متوفى عنها زوجها چی د شرع حق وي لأن احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج اذ التربص عبادة منها الذين عبادت دیکھا لا للفراغ ان برات رحم د وجنه نه ده دغه وجه د کچري فراغ د رحم خبره وي به په هیڅ معنی وي حالانکه زوات الیاذ ته حکم ده سلور مشته الله سره سیدت تیر کوي تاسو پیږي کنه نو معلومه شو فراغ رحم د وجنه نه ده همدغه شان دخول شوی کنه وی واجب وي حالانکه فراغ رحم مسله خو علی چې کله دخول شوی ولأن ملك الميت زال الى الورثه مړه خبره ده مال هټول ورثه ته منتقل شو د خاون مال خوشته دی نه نو څه کې وته واجب کو فلو اوجبناها في ملك الغير او دا سینه ده خجی وما مسله ضابطه فقهيه را بیانې وخت من ویلم وكل فرقه جاءت من قبل المرأة بمعصيه فلا نفقه لها لکه مرتد شي تقبیل د ابن زوجو کی او تمکینه من نفسها هغه قدرت ورکینو په دې صورتونو کې نفقه ختمه اتمه مسله د مخکینی ضابطه لپاره یو مثال بیانې وین یو سړي خزل طلاق ورکو د طلاق نه پس عدت په دوران کې چونکه نفقه واجب او مرتد شو نو نفقه ختمه وجه سره وان طلق ثم ارتدت سقطت نفقتها طلاق یک باین ور کړی ک رجی ور کړی وجدار چې مرتد چې دا کنه مرتد خزا هغه ته حکم دی چې اسلام راوړی یا بقید وي او خزه چې کله محبوس وي منګ ویلی هغه خو به نفقه نوي دا خو محبوسه ده ولا نفقه للمحبوسه البته د خاون په کور کې که محبوسي به ولا نفقه شته دویم مثال اون دغه ضابطه چې خزه معصیت وکي و ان مكنت ابن زوجها من نفسها فان كان وسر زي د خاون زوی ته قدرت ورکو نو کچری د طلاق نه مخکې دا کار کړو نفقه ختم معصیت د دې د طرف رااله د نکاح په ختمېدو کې مونږ ویلو عدت تفریقین پس چې کوم عدت تیری کې دی کې نقصان د خځې د طرف او د تفریقي وجه د خځې نقصان او به نفقه نه وي او کچری طلاق ورکړو دا غینه پس په عدت کې د خاون زوی ته قدرت ورکو
نو به نفقه نه ختمیږي. ځکه دلته تفریقه د ښځې معصیت نه ده راوستې، خو مخکې نه راغلی ده. نو به دواړو کې فرق څه دی؟ صاحب د هدایي فرق کړی دی. ارتداد په صورت کې چې کله معتد دی نه خو محبوس ای ځکه ختمیږي دا نفقه، او دې کې هم محبوسه نه وي. وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فإن كان بعد الطلاق فلها النفقة. ځکه دا معصیت چې د وقت بعد الفرقه، وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها، ولأن الفرقة جاءت بمعصية من جهتها. خجي لسم مسألة لا نفقة لثلاث، ذریو خزو لپاره نفقه نشته دی. یو محبوسه ده، یو مغصوبه ده، او یو حج والا ده. نو ګوره مرتده مرا ته ذکر شوله، او مکنت ابن زوجها مرا ته ذکر شوله، او محبوسه او مغصوبه او حاجه، نو پنځه خو راته دلته ذکر شولې ښه. واذا حبست المرأة في دين، د چا په قرضو امنګ کتاب الحجر کې ویلي قاضي صاحب پیسې ورسره دي نه ادا کوي، گواهان مراوستل ورسره دي نه ادا کوي، قاضي به ګیره کی. چې کله قاضي قید کړله احتباس ته خاوند فوت شو، نفقه ختمه. خجي چا پکې لا تقسیم کړی که چېرې په قرض ادا کولو نه وه قادره او به محبوسه شو، نفقه به جاري وي، او که قادره وه محبوسه شو به نفقه نشته دی. خو صحیح داره فتوا به دې ده چې به هر حال که محبوسه شوله په قرض خلاصولو قادره وه که نه وه، نفقه ختمه. هکه د خاوند به قرض او قید یې کړله ځان سره، نو بس بیا خو نفقه نه ختمیږي. قرض هم دې ته غواړي ورسره دې وتي کوي ښه مزېداره ټیم په ټیم باندې، چې ورسره ورانه دي وتي کوي نو وایي د دې ښه مزې ماته چا ویلي، خو موږ دې ورڅخه خدای پاک قرآن کوي نه. خجي دویم او غصبها رجل کرهن، چا په زور وتښتوله او څو میاشتې بار پې تېرې کړلې، نفقه ختمه شوله ښه. ځکه احتباس د خاوند فوت شو. نو چا پکې رادا ویلي دي چې ګوره دې غریبې خو څه نقصان نه و، صاحب د هدایي لیکلي چې د دې خو نقصان نه و، د دې خاوند خو هم نه و که نه، نفقه ختمه. دا خو به هغه تښتولي چا چې څوک چې ښځه وتښتوي داسې خو یې نه پرېږدي، هغه به قلاره ډېرې پیرې وتې کړي، نو نفقه بیا په هغه په کار ده، دا سړی نه دی ذمهوار. بهرحال امام یوسف رحمه الله وایي نفقه به یې ورله، خو صحیح دا ده چې نشته نفقه ورله. فذهب بها مخکې راځي. دریم او حجت مع غیر محرم فلا نفقة لها، حج که د غیر محرم سره وکړو نفقه ورله نشته دی، او که د محرم سره وکړو بیا امام یوسف رحمه الله وایي بیا ورله نفقه شته دی. امام محمد رحمه الله فرمایي لا نفقة لها سواء حجت بمحرم ام لا، وهو الأظهر دغه مفتى به رائے ده. واما اذا حجت قبل النقل فلا نفقة لها بالاجماع. امام یوسف رحمه الله هغه وایي چې کله حج د لاړ شي، یو بیر د خاوند کور ته راغلی، یو بیا لاړ شي بی او محرم ورسې نفقه شته دی پوهېږئ. او که د خاوند کور ته لا رخصتي نه شي، حج د لاړ شي محرم ورسره وي یا نه وي، امام یوسف رحمه الله په دغه صورت کې نفقه ولا نشته. امام محمد رحمه الله وایي بهر حال ورسره نشته، نفقه نشته. البته که خاوند سره حج لاړ شي نو به هدایي کې دي خاوند باندې نفقه واجبه ده، خو د حضر والا د سفر والا نه، چونکې نن سبا عرف دا جوړ دی که سفر کې د سفر نفقه خاوند کوي، حضر کې د حضر کوي، نو د عرف خیال ساتل پکار دي. یوه لسمه مسله، یوه ښځه د خاوند په کور کې مریض شي نو صاحب د قدرې فرمایي فلها النفقة، نفقه به ورلوي. همدا ظاهر روایت دی، القول الراجح کی بدی فتوم دا وبه یفتى القول الراجح کی دی. البته تاسو لږ متوجه شئ، امام یوسف رحم الله فرمایي دو صورت دي. کچری خاون کور ته روغ رااله، دا غینه پس بیمار شوله، به ورله نفقې، ځکه دا خدایي مصیبت دی رااله په دې ښځه باندې، او داسې به وایو په سړي م رااله،
او که د پلار په کور کې بیمار و او خاون واده کړل او مقشن بیمار و جما ور سره نه کېدل به ورله نفقه نشته صاحب د هدايه هم دي ته بهترین قول ویلی او دلته ویلی وهذا حسن او کتا سو ګوري هدايه کې ویلی په کتاب کې قدري کې وته اشاره هم ده وفي لفظ الكتاب اشاره الیه د هدايه په خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا دی چې لفظ الکتاب کله ذکر کینو قدرت مرادی دغه شان عبارت التم دی وفي لفظ الكتاب اشاره الیه څه ویلی دي واذا مرضت في منزل الزوج ورالته مریض چې اول نه خیرم دې کنه مخکې راځي جی پنځه مسلې پنځه عنوان شپږم لس مسائل دي متفرقه د خزې د نفقې متعلق نو وقت شي وتا اوله مسله نفقه خادم الزوجه د خزې د خادم نفقه به وی کنه نو که خاون مالداري د یو خادم نفقه په خاون باندې لازم ده د خزې د خادم اګه غریب وي په نه د لازم او که دوه خادمه خزه ساتي نو به د صاحب د هدايه هم له ترجیح ورکړي د طرفین قول له چې صرف د یو خادم ذمہوار دی د دوه ځکه که خاون خزه ته وایي چې وایي د سکار دی خادم مادم پر د زبل خدمت کوما ټول اتفاق دی خادم مطالبه به نشي کولای چې خپل خاون کافی کیږي نو که یو خادم ولونی سی غره ډول نه کافی کیږي د کور کارم کوي بارم کوي بس هم پرې نه دویم ته ضرورت نشته دی اگر چې بعضی کتابونو د امام صاحب رحم الله قول باندې فتوا لګولي چې دوه خادمانو ته ضرورت د دوړو نفقه په خاون باندې واجبای وګورئ وتفرض على الزوج نفقه خادمها اذا كان موسرا ویلو که غریب واما شرطه في ذلك كونه موسرا فهذه روايه الحسن النبي وهي الاصح وان كان موسرا نبي بنفقه نشتريها مخکې راځي ولا تفرض لاكثر من خادم واحد در طرفين قول له او قول الراجح کې دی امام صاحب رحم الله په قول باندې فتوا ورکړي ده چې دوه خادمانو نفقه به واجب ده برحال دیمه مسله صفت د سکنا خاون باندې لازم ده خزه له سکنا ورکی مونږ ویلو نفقې نه ده خو سکنا به څنګه خزه به بدس یوځي کې اوسې چې دغه سامان به محفوظ وي هر قسمه سامان ښه او ور سره که د خاون سره ځان لکېږي نو څوک معنی وته نه جوړيږي دا کله کېږي چې ځان لکوري او دا کله کېږي چې غټ کور وي باغی کې ځان لکمري هغه ته قلب لګي باغی کې باورچی خانه او دغه شان لیټرین وغیرہ موجودي او کدي دوړو کې هم نه لانجی منجي جوړيږي حتی که خوا سره بنوا او غینه یې محسوسه ولا د بنا کافی ده برحال به ووري نفس مسله ده ادم په خاون لازم ده چې خزل کور ورکی ځان لا چاغي کې ور د څوک نه موجود چې دیو خپل منځ کې کوم معاشرت د اغه لرمانی جوړ شي نغه د باره سره ځان لا کور دی به صاحب د هدايه لیکلي دام جایز ده چې غټ کور یو کوره په کې ورکی وغه د تعالی لګي هغه کې لټین وغیرہ تاسو رسې به دې مانی نو کزان لا کور یو گاونډین ټیکنو د زیبه بدلی په خوان واجب ده همدغه شان بنام لازم علی وخزه ور سره بل وساتي چې اونس پیغه سلی ځان لخوا خلک دماغي بیماران کیږي همدغه شان که خاصه بنو سیدل او دا غینه یې محسوسه ولا بهم بلازم علی چې بده زی ولا بدل کی نو که دوه خزي کې یو کې نو دا خبره هم زین کې چې دار سي درمانی واجب دي ځان لا کور ور کول اواز غالب از مال خزه وکي نور د خرچې مرچم نه یا نه د کوټې نه خبري دا په کومه باندې ډانګې در منډل پکار دي به د خزینوم نه علي تاسو ګورئ وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك هكا غيب البصرة سوسيقي دي وركي كمرا نخبل حق دي لأنها رزيت بإسقاط حقها مخيلة زي دريبا مسألة ما يحق للزوج أن يمنع منه وما لا يحق
د چانه خاون کم قسمه منع خاون کولی شي او کم نشي دغه بیان ووري. نو خاون د بار جایز ده چې دی والدین منې کې دي ترا تکنا د دې بل خاون نه بچي هغه منې کې نه برازي ورلا هم دغه شان نور کوم اهل وی ورونه خويندې د دې خواته راتګ نه منې کې دا او خډیر رامینی سخر خو ټول منې کوي خو خینه نه منې کوي مکه شرازي او پړ کې وای زره دیوم چې د چانس ولګي خو یې غر کړی دا شاونه کې خینو سره بالکل نه خوږیږي هغه غریبانانی چې کنه او خو وتګرانی نغد سره کوم مزیدار مینه کوي خو سړی چې د خزي سره خزه د سړی سره مینه شروع کی او سړی د خزه شروع کی کغه د شاګرد دی کارڅي نو کدا خمینه یې کنه نتیجه ورانه جوړیږي. که طالب شاګرد سره د مینه ډیره خلای با خو که شاګرد سره د مینه شوله او دغه وجه نه کم پوهه چې د شاګرد سره مینه وا قابل او نیک او هم کار روانيږي او کستا او استاد سره مینه شو بیا هم کار روانيږي بیا خو لانجه جوړیږي خپل منځ کې. بهرحال د دې نه به منکې که منکې نو منکولې شي. صحیح رائے دا چې مور بلار اب تک یو پیر راضی نشي منې کوله انور کوم هلو عیال دی هغه کال کې یو پیر دې کې مو عرف تکتل بکار دی والعرف فی الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 35 نمبر ماده منګویلی او العادت محکمه عادت محکم وای خلک سیدار چې باب تفیل نه وایو هم دغه شان استعمال الناس حجه يجب العمل بها المعروف عرفا كالمشروط شرطا دا ټول کومې ماده مونږ ویلې وي نو دغه ماده په بنا چونکه عرف له اعتبار دی بل لازم یو 15 منټ د عرف تاسو یو مفتی کړي وخت می بیان کړي دي پرون می کړو اور پوری قسم ذکر کړي دي نو دا واتس اپ کې ما سشته دي خاوک شي. بهرحال عرف له اعتبار دی نو د عرف په بنا باندې کچري خزا د پلار کاله ک پر خصلو د پاره عرف کې او خاص نیټه مقرري پکار د چ حق کې بریدي وي او یا مور پلاری دیو کرازي او نه خوين دي عرف کې او خاص مودي نو به دي نه مني کوي خجي راځي ولا يمنعهم من النظر اليها حق هغه صرف ګوري ورته دین نشي مني کولای ځکه دې کې حوصله رحمي کټ کیږي به ولا من كلامهم معها في اي وقت اختاروا البته وګدو خبر ته دي نه بریدي چې کله ور سورانه وا دغه به ته شیطانت کوي. څلورم مسله نفقه زوجة المعسر غریب سړی دی سب بشان دغه د خزي نفقه بیان کوي ولې چې یو سړی غریب شو د خزي باندې نفقه باندې نفقه نشي ورکوله. امام شافعي رحم الله وی خزي ته جدا کوي هیڅ ختمه کوي نفقه نشي ورکوله نو به بسکه موږ حنفو یو به دې سکو خزه نه جدا کو البته خزه ته وایو چې د تسامانونه رخله قرض او به د چانه چې د قرض ارسل غسل هغه ته په دا حواله ورکوه د دې نه به وصولي کوي. تاسو په دې پیږئ دې کې ګټه ده چې نکاح ماته کو نو د خاون حق مکمل ختم شو او کچري نکاح برقراري خزه ته وایي قرض سره له خزه حق صرف مؤخر کیږي نو کوم zarar غټ دي چې نکاح ماته کو خاون د غټ zarar دي امون خو مادي ویلي دي یختارو اهون الشرين ثم دوا 29 نمبر ماده 28 نمبر دې مخکې ماده کوم یو اذا تعارض مفسدتان يروع اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما 27 نمبر دې مخکې ماده چې الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف دا څومره 25 نمبر پر راشه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام نو دې ټولو د وګورو په دې باندې به دا فتوا ولګو چې نکاح نه ماتوخه او هو اهون من الابطال قيد لیکل دا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لاندې لیکلم دي راضي والله. ومن عصر بنفقة امراته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه قرض حاصله و بد باندې الکه دې مطلب دا نه دی خلکو نه د لپاره قرض راخلخه ځکه دا وکالت ټیک نه دی چې وسلی ته وای
چې تاسو ما وکیل شي خلکو نه قرض را لټول مال راکوه دې کې وکالت نه دی صحیح تاسو ویږي څوک چې قرض حاصلې دوم داغه دی دا خو مباح کارونو پشان دی الذي مطلب دا دی سامان اخله په قرض باندې د چانه چې د سامان واخیستلو هغه ته به خاون حواله کې ورکوه هغه نه پیسې وصولوي پنځمه مسله نفقه زوجة الغائب الکه یو سړی غائب دی پته نه لګي خو مالی موجود دی نو داغه د خزې نفقې دغه مال نه خزې دغه مال نه نفقات سلول شي کنه نو ووري مسله دار یو سړی غائب دی دغه مال د یوسف سره پروت دی او یوسف د دوه خبر اقرار کوي یو دا چې پلان کې خزه ده او دویم دا چې ما سره مال امانت دی نو قاضي وای دا دواړه خبرې چې معنی کنه نو زه وکړ چې د خزه باندې خرچم کو خو که قاضي ورته نه ویلی او خرچي کوي ورته بدل چې خزه ده او ما سره امانت هم دی نو به بدا خاون یو مانه لکراله دا خزه خاون مودي حکومت نه لډه راخه کني د جب نه پیدا ورکي ته دا چا ویلو چې خرچي کوا تاسو پیګی کنه وګورئ واذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به فمال میں اعتراف کئ وبزوجیت مانیم کئ نو فرض القاضي في ذلك المال نفقه زوجة الغائب واولاده الصغار صرف د خزي خبره نه د نابالغ بچوم دا حکم دی د والدینم دی ويأخذ منها كفيلا بها كفيل بدي اخلي امام سے وای کا کفیل بدی دې بارخلی کې دې چې د خزي د نفقه ملو شي دی بچو ته په مور پلار ته زيتي غواړي نو کفیل راکې کې چې تاسو نه پاغه خستي او زيتي ما خستي دوباره واغستله نو به کاغه را لې وغویل چې ما نفقه ورکړې و ثابت کړ تاسو نه واپس لو کته تاسو نه راکوي کفیل نه ویلالو ولا يقضي بنفقه في مال الغائب الا لهؤلاء لند دا صرف دغه قسمه خلکو د بارا د غائب په مال کې قاضي فیصله کولای شي دلته څو مسلې ذهن کې نه وای یو مسله دا مشهور قاعده ده ان شاء الله کتاب القضاوت کې به وایو چې غائب خلاف باندې قاضي فیصله نشي کولای چې غائب ته پکې ضرر وي دلته د غائب په مال کې د غمور بلار د بارا خزر بارا نه بالغ بچو د بارا نفقه مقرره هغه ته پکې ضرر دی نو ګورې دا خو قضا علی الغائب شورا خو جایز نه ده نو د دې جواب دا دی مولوی صاحب د هدايه کله دلته قضا علی الغائب نه ده د دې کسانو نفقه دا خو د قاضي د قضاوت نه غیر هم ده که قاضي فیصله نه یم کړی دیو دغه سړی نه نفقه خپل حاصله ولې شي نو صاحب د هدايه یو قاعده د سي جوړه کړی دا هر هغه څوک چې هغه د چا بچا باندې حق وي د قاضي د قضاوت نه غیر هم حاصله ولې شي په دغه صورت کې د قاضي د قضاوت چی دا فیصله چی دا قضا علی الغیب نه دا صرف استعانت دا صرف امداد وی اعانت وی پوهنه شولې دا کوم کسان چې دي کنه که قاضي فیصله نه یم کړی نو خزم د خاون بچیم نابالغ بچیم د بلار د مان نه امور بلار د خپل زوی د مان نه نفقه حاصله ولې شي که قاضي فیصله نه یم کړی دلته چې اوس قاضي فیصله کوي دا قضا علی الغیب نه کوي بلکې صرف اعانت کوي دا جایز ده کنه قضا علی الغیب نه د حقیقت کې دغه مسله ده چې مودع چې ده دوی اعتراف وکړه دای خزم ده دای نابالغ بچی دي دای مور بلار ده او دویم ده ما سره امانت ده قاضي ورته وی خرچه کوه کوتنی ویلی نشي کوله وجه سره قاضي ته ولایت حاصل له امون ویلو 57 نمبر ماده کې التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه دلته تصرف قاضي کوي د غایب مال د نور له د کسته حکم کوي نور له ورکا خدای کی مصلحت ده کنه دی بچو ته خزي ته مور بلار ته تاسو پیږي او که قاضي او تنی ویلی او دار پاتې کی خزي له خرچه ور کوي بچو لا یا مور بلار لا وغه سبال نه منی به د جب نه ور کوي وجه سره لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غير الا باذنه دا سمېلیو کنه څوم نمبر ماده 96 نمبر وګورئ
واذا غب الرجل وله كذا هم شپږمه مسله تحویل النفقه من الاعسار الى اليسار. ولې سب کې یو سړی غریب دی هغه باندې قاضي فیصله کړی د چې ته د غرباو نفقه خزله ورکوا سباله مالدار شو به د مخکنی قضا ختميږي او مالدار نفقه به لازميږي. به هم دلته اعتراض دی چې لکه موږ ویلي دي الاجتهاد لا ينقض بمثله 15 نمبر ماده کې ویلي کنه یو بیر قاضي اجتهاد کړي چې لکه د غریبو نفقه ورکا اوس چې مالدار شولو اوس زول اجتهاد په څنګه ختمه زړه قضا ختمول هټیک نه دي. نو جوابدار مخ کې قضا په یو علت شوی و هغه دا چې دا غریبو اوس مالدار شو علت بدل شو علت چې بدل شو حکم بدليږي دی وخت څوک دانه شوی چې لکه مخکنی قضا په ماته شو لکه وګورئ. واذا قضى القاضي لها بنفقه الاعسار ثم ايسر فخاصمته خزم وطلبه وکړه دا په کې ضروری ده که خزه نه غواړي د مالدار نفقه خو به خبره نه ده نو تمم لها نفقه الموسر. دلته دویشتمه ماده لګولې شو کا ما جاز لعذر عذر د غریبو نفقه کی جایز شوی و غریبو نفقه ورکوا بطلب زواله وسوزر ختم شو مالدار شو وسغه د غریبو نفقه قصه ختم شو مالدار نفقه به ورکي. الاصل ان نفقه صله لا تسير دينا الا بالقضاء او الرضا. لکبر وګورئ صغرا دا چې نفقه صله ده کبرا دا چې صلات چې دي کنه دا نه لازمیږي مگر په دوه صورتونو کې یو په قضا کې او یا چې دوه کسان خپل منځ کې صلح وکړي ورسېدلې به اوس نتیجه ووري نفقه چې دا په خزه باندې خرچه کول دا صله ده نو بس دې کوم دغه قیاس ولګوي نه لازمیږي کله به لازمیږي چې قاضي فیصله وکړي خاونه ته به خزه دومره نفقه ورکړي او به ټیم تیر شونی ورکړي نو وسبا خزه راځي او د سنینه بد تیر شوی ټیم نفقه اخلي. تاسو به اورئ د مسله دا ده چې کله میشتو کال تیر شي خاون په خزه خرچ نه کړي نه دا خزه چې دا د خاون نه دغه تیر شوی کال میشتو خرچه نشي خستلې وسوره سي دی وجه سره زکه دا سیله ده او سلات دا لازم نه چې بس ټیم تیر شو ختمه شو قصه ا دوه صورتونه کې سلات چې دي کنه دا واجبېږي لازميږي یو قضا او یو صلح. نو که قاضي فیصله کړي و د میاشتې بل 1000 روپۍ ورکې کال تیر شونې دي ورکړي نو تیر شوی ټول کال هغه ورکړي. دویم دوړو صلح کړي و چې زما میاشتې 200 روپۍ درکوم نو قاضي په خاون پیسې لازم اوله شولې او به ټیم تیر شونې ورکړي خزي حاصلوله شولې نو د قاضي نه خو خاون ته زیات ولایت حاصل لکه خاون خزي سره راضي شي چې زما میاشتې 1000 درکو ابه کال تیر شونی ورکړي نو وس به هم ورکړي ولی د خاون ولایت په ځان باندې خاص دی او د قاضي ولایت په خاون باندې عام امغه ټاون ماده ویلي ول ولایت الخاصه اقوى من الولایت العامه. برحال دغه دوه طریقې دي یا قاضي فیصله کړي د تیر شوی نفقه به حاصله ولې شي او یا خپل منځ کې صلح کړي. اوري واذا مضت مده لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا يكون القاضي فرض لها نفقة أو صالحت الزوجة على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى. تصور سدلي ثم سلشي شبق وما مسألة السابعة سقوط النفقة بموت الزوج. تصوري کله چې خاون وفات شو سره د دینه قاضي فیصله کړی دا چې خاون ته بده خزله د میاشتې مثلا 1000 روپۍ ورکې او کال تیر شوی لانی دی ورکړي خاون وفات شو نو هغه تیر شوی نفقه سره د دینه چې قاضي فیصله کړي ختمه ورسېدلې وجه سره دا سله ده او سلات چې په موت سره ختميږي. وګورئ فإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقه ومضت شهور سقطت النفقه الاصل ان الصلات تسقط بالموت وصله ذلك وين هجي اتم مساله موت د زوج بعد تعجيل النفقه ولټه صورت ده کله خاون خزله
راتلون کې ټول کال خرچ ورکړي د میاشتې د 10,000 روپۍ دي 1,20,000 روپۍ درواله هو په دې کې خاوند وفات شي نو کومه نفقه ورکړي وبسي کولای شي کنه ورثه ته غسل شي د خزینه نو د شیخین رایدا ده چې نشي ته غسلې ذکر صلات دی او صلاتو کې چې کله قبضه راشي نو واستام شي نه به کې وبسي نه کیږي تاسو پیږي او امام محمد رحم الله وینا کله نه بقې مثلا ورکړي د 2 میاشتې پس مړ شو د 2 میاشتو نه بقې خو سیدا خو باقی له 2 میاشتو به ترخلی فطور شیخانو بقول لغوري وإن أصلبها عجلها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها بشيء رجوع بنشي كده داغينا بيتشي الأصل أنه لا رجوع في الصلاة بعد الموت أصول هداية كوي لاندي لكلي دا امام سيد امام ابراهيم الله قول له وهو المفتى به القول الصواب وقول الراجح دولو كدي وقال محمد رحمه الله يحتسب لها بنفقة ما مضى وما بقي للزوج ابو زوج او زوج د ورثه د باروي مخکې راځي نهمه مسله نفقه د حري على زوجها العبد یو غلام د مولا په اجازه باندې د حري سره نکاح وکي نو حکم ادا د ک مولا نفقه وته ورکي غلام سره سره دغه خزي تم ډیره خده کوي دا غلام به خرڅيږي په نه بقي د خپل خزه کې مولا به خرڅ کی او کومي پیسې را لې باغې به رکزي نفقه پوره کیږي سبا لمنه ختم شولا چا غیسته لغه ته وسو کوم د یتیم خرڅ کا پیسې راوړه خزي د نفقه کې ورکا تاسو پیږي به دې باندې اوس اکته اعتراض وکي چې نکاح غلام کړي ضرر مولا ته ولي رسی نو مولا په اجازه ته کړي ځکه مولا ته رسی وان تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها حره یاد کړلا ځکه کوین ځوانو نفقه له واجبې کې چې تبویه ورکی مسله را روانه ده او داخلتي کې بالک چې په اجازه د مولا نکاح کړي او کله مولا په اجازه نکاح نه کړي به خو نکاح فاسده ده مخکې ویلو کنه او ولا نفقه في النكاح الفاسد ثابته مونږ ویل ده نکاح فاسده کې نفقه نوي واذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها لسم مساله نفقه الامه على زوجها الحر او د وینځ نفقه په خپل خاوند باندې کازاد وی کو غلام وی یو صورت کې واجب ده یو کې نه ده کوم صورت کې واجب ده چې خاوند مولا تبویه خاوند تورکی او کوري نه کینه به نه ده واجبه وګورئ واذا تزوج الرجل امه فبوأها مولاها معه منزلا دغه کور ته ورکی فعليه النفقات تبویه چاته ویل کی ايو کم څنګه ویل شي ان يخلي بينه وبينها في منزله ولا يستخدمها چې د دې وینځي او د خاون ترمنځ تخلیه راولي خدمت تنالي مزه تبویه ده وإن لم يبوئها فلا نفقة لها عليه هجي وم نمبر